پولیس وایي چې د چارسدې په نسبت او پړانګو سیمه کې پولیس سره په نښتو کې 4 وسلوال ورانکاري وژل شوي او یو تن بل نیول شوی دی. د زیارت پر ورځ د چارسدې ضلعي پولیسو ویان ښاغلي سپیجان رسنو ته لیږلي بیان کې ویلي چې چارسدې د نسبت په ګجرآباد سیمه کې پولیسو د شکمنو کسانو د شتون اطلاع ترلاسه کړې وه او کله چې پولیس د هغوی نیولو پسې سیمې ته ورسېدل نو شکمنو کسانو پرې ناترسه ډزې پیل کړې. ویلي چې په دغه مخال پولیسو هم په ورانکارو ډزې کړي او کله چې له ډزو وروسته پولیسو د لټوني عملیات وکړل نو د 3 کسانو مړي ورته په لاس ورغلل. هغه وایي چې د روانکارو نه پولیسو ته خودکارې وسلې هم په لاس ورغلي دي. بل خوا د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې وژل شوي تنان د دوی مجاهدینو او دا یې په یوه جعلي مقابله کې وژلي دي او دغه تشدد ته یوه لاره جوړولی کېږي. په عین حال کې د چارسدې پولیس وایي چې د پړانګو پولیس په شابړه سیمه کې هم د وسلوالو سره نښته شوی چې پکې یو وسلوال وژل شوی او د یاسر په نوم بل تن نیول شوی دی. پولیس وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د پولیسو موبایل ته هم زیان رسېدلی خو پولیسو ته پکې کومه مرګ جوړه نه ده اوښتې. د چارسدې د پولیسو مشر یا ډي پي او سهیل خالد خان په خپل بیان کې ویلي چې د چارسدې پولیس د ترهګرو د هر رقم ورانکاري په وړاندې چمتو او بیدار ویښ ولاړ دي او هیڅ چاته به فرصت ورنکړي چې د ولس د سر و مال ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په پولیسو بریدونه چټک شوي او د چهارشنبې یا ګل پر ورځ هم د پیښور پولیس لاین جومات کې په ترسره شوي یو ځانمرګي برید کې 102 کسان وژل شوي او تر 200 نه زیات نور جوړل شوي چې زیاتره پکې پولیس دي. د امنیتي چارو څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټي سټډیز په خپل میاشتني ریپورت کې ویلي چې د سږني کال د جنوري میاشت د کال 2013 د جولای د میاشتې را پدې خوا تر ټولو زیاته خونړۍ پاتې شوې ده او د راپورت تر مخه 13 میاشت په ټول خیوات کې شو 440 ترهګریزو حملو کې 140 کسان وژل شوي دي چې تر ټولو زیاته شمیره پکې د پولیسو ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400. پولیس